أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة آية نمبر 155. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. دې آیت مناسبت لمخکې سره بالکل واضحه ده. مخکې الله تعالی فرمایلیو یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. وای اے مؤمنانو تاسې الله تعالی نه مدد وغواړئ بالصبر، په صبر سره، په استقامت سره، والصلاة او په لمانځه سره. بیا موږ تاسې ویلي وو چې دا صبر دا درې قسمه وي. یو صبر علی الطاعات و عبادات و صبر کول. دا عبادات دا په نفس باندې بوجي، ځکه انسان نفس هغه راحت طلبه ده، انسان سره شیطان ده، نو هغه شیطان او هغه د نفس راحت طلبي هغه د دې باعث وي چې دا عبادات دا په سړي باندې بوج کېږي. نو ته به په عباداتو صبر کوې. صبر عن المعاصي، له ګناهونو صبر کول. په نفس کې د ګناهونو جاذبیت پروت دي، بل په انسان کې شیطان وي، شیطان سړی په ګناه باعث کوي. نو ته به صبر کوې له ګناهونو نه به ځان را بندې. دریم صبر علی المصیبات، په تکلیفونو باندې صبر کول. نو دا درې اقسام موږ د تاسې د صبر ویلو. دلته الله تعالی د دغو دریم قسم صبر چې هغه صبر په مصیبتونو ده، دلته الله تعالی د دې وضاحت کوي. ولنبلونکم، دا لام ویلو، دا لام ته موطئه للقسم وایي، یا لام د قسم. داسې داسې راسي په اول کې هلته قسم محذوف وي، او دې کې مقصد د خبرې تأکید وي، د خبرې مضبوطول پکې مقصود وي. نو دلته به موږ تاسې قسم ورسره وایو. الله تعالی وایي د ما دې په خپل ذات قسم وي، لنبلونکم، خامخا زه به تاسو امتحان وکړم. بلا یبلی بلاءً، دا امتحان ته وایي، اختبار ته وایي. او دی الله تعالی وی ولنبلونکم، او خامخا زه به تاسو امتحان وکړم بشیئن، په یو شي باندې. هغه به کوم امتحان وي؟ دا من به بیان سي، دا به وضاحت کوي. الله وی زه به تاسو په یو شي باندې امتحان وکړم، په یو څیز به زه تاسو امتحان کوم. هغه به کوم څیز وي؟ دا منې اوس وضاحت کوي. دې من ته منې بیانیه وایي. هغه من الخوف، هغه به عبارت وي له ویرې نه. ویره به په تاسو باندې راشي، د دشمنانو، د کافرانو، د دین د دشمنانو، د ظالمانو. دا ویره به په تاسو راشي. لبره به امریکایي جازونه یي، ډرون ویره به یي. لاندې نه به د امریکایانو، د کافرانو ټینکونه یي، د ټینکونو ویره به یي. تاسې به په داسې ویره کې تاسو امتحان کیږي چې اوس تاسو صبر کوئ، استقامت کوئ، د کفر مقابله کوئ، او که میدان پرېږدئ. من الخوف، هغه امتحان به عبارت وي د ویرې نه، والجوع، او د لوږې نه. جوع لوږې ته وایي. زه به ستاسو امتحان کوم په لوږه باندې. قحطي به راسي، وچکالي به راسي، غربت به راسي، مسکنت به راسي.
تاسې به د دین کارونه خوشي کوئ پرېږدئ او که به صبر و استقامت کوئ. و نقص هغه به عبارت وي نقص نقصان من الاموال د مالونو په نقصان به زه تاسې امتحان کوم. په مالونو کې به نقصان راسي کمزوري راسي. چېرته به فصلونه وي هغه فصلونه به وچ سي شاړ به سي باغونه به وي د هغو میوې ثمر حاصلات به ختم شي دکان به وي هغه کېدی سي اور واخلي تجارت به وي هغه کمزوره شي ګډې وزې څاروي به وي ناروغي به پرې ولګي ختم به شي. دا نقص د اموالو به راسي نقصان د مالونو والانفس د نفسونو نقصان به په تاسو راشي. د دې دوه معناګانې دي. د تاسو ژوندي ملګري دوستان دا به مړه شي یا به شهیدان سي پلار ورور زوی یار ملګری دوست دا به مړه شي. یا نقص الانفس د تا په خپل نفس کې به نقصان راسي. تا په خپل نفس کېدی سي جهاد کې د لاس غوڅ سي پښه دې غوڅه سي سترګې دې ړندې شي یو سترګه ړنده شي یا د ناروغۍ له وجې نه لاس کټ سي پښه کټ شي دا نقصان د نفس. نو نقصان د نفس دوه قسمه یو داسې د تاسې زندسري کم شي ملګري دوستان دا مړه شي یا د تا په د خپل نفس کې نقصان راسي لاس پښه سترګه دا د الله په لار کې یا د ناروغۍ له وجې دا غوڅ سي ختم شي. نو دغه امتحانات به زه تاسو کوم. والثمرات دام تر دې نقص لاندې داخل ده او زه به تاسې امتحان کوم په نقصان د میوو. ثمرات دا جمع ده د ثمرتون. ثمر دا میوې ته وایي لکه انګور انار مڼې داسې امونه د دغو میوو په نقصان به زه تاسو امتحان کم. میوې به ونه شي باغونه به شاړ سي. نو دا امتحان الله وایي زه به خامخا تاسو کومه دا را روان دي هر وخت به یو حال نه وي دا امتحانات به راځي. دا په هر مسلمان باندې په هر انسان باندې راځي. الله وایي وبشر بشر یبشر تبشیر باب د تفعیل خوش خبری ورکول زیری ورکول بشارت ورکه. بشارت چاته وایي اول خبر سار اول خبرتیا چې خوشحاله کوونکې وي. هر هغه خبر چې هغه اول خبر وي او تا خوشحاله کی هغه ته بشارت وایي. لکه تا یار دوست وي ملګری ورور وي د امریکایانو جیل کې قیدي وي را خوشی سي او ته خبر نه یې اول ملګری چې درته وایي تا یار دوست را خوشی سو دې ته زیری وایي دې ته بشارت وایي دې ته خوشخبري وایي. الله تعالی وایي دغه کسان چې په دې مصیباتو کې صبر وکړي جزفزه ونه کړي شورماشور ونه کړي الله ته صبر وکړي وبشر خوشخبري ورکه الصابرین دا صبر کوونکو ته. صابرین جمع د صابر ده. الله تعالی د صابرینو بیان کوي. صابرین چاته وایي الذین صابران هغه کسانو ته خوشخبري ورکه اذا اصابتهم کله چې ورسې دوی لره اصاب یصیب اصابتا باب د افعال رسیدل وقتی کې برسد به ایشان مصیبت یو تکلیف. مصیبات خو مخکې بیان شو لکه مصیبت د ویرې وي مصیبت د لوږې وي نقصان د مالونو وي نقصان د نفسونو وي نقصان د میوو وي. خوشخبري ورکه هغه کسانو ته کله چې ورسې دوی لره مصیبت په مال کې په نفس کې په میوو کې قالو بیا دوی وایي دوی دا خبره کوي انا لله یقینا مونږ چې یو لله مونږ الله لره یو یقینا ما از الله استیم یقینا مونږ د الله یو و انا او یقینا مونږ چې یو الیه الله تعالی لره راجعون رجوع کوونکي یو واپس کیدونکي یو. راجعون صيغه د اسم فاعل راجعون رجع يرجع رجوعا واپس کیدل
موږ الله تعالی ته واپس کیدونکي یو، رجوع کوونکي یو، بیا ورتلونکي یو. دا خبر کوي دی، یعنی مؤمن ته چې مصیبت ورسي هغه دا خبره کوي. نو دغه کسانو ته خوشخبری ورکه او نبی علیه الصلاة والسلام. د څه شي خوشخبری ورکه؟ د جنتونو، د نعمتونو، د ثوابونو، د عوض او د بدله. او دا کوم کسان چې مصیبت کې دا خبرې نه کوي غلطي خبرې کوي، لکه دا بعض جاهلان وایي یا الله مونږ دې لیدلی یو څه تکلیف ورته ورسي، یا الله دې موږ مال دولت ضایع کوي، بچان مړ کوي، فلان ته دې بیخي سوچ خیال هم نه ده. داسې غلطې خبرې دا بعض جاهلان کوي، دا سبب د ګناه ګرځېږي. یو مصیبت خو هماغه داسې تاوان ورته راغلی ده، بل مصیبت یې دا داسې پسې ګناهګار هم شو. دا خبرې به سړی نه کوي، بلکې دا به وایي انا لله، یقینا مونږ د الله یو، و انا الیه، او یقینا مونږ الله تعالی لره راجعون، واپس کیدونکي یو. دا خبر به وایي. یو حدیث شریف ده ام سلمه رضی الله تعالی عنها روایت کړی. ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي د ما خاوند د احد په غزا کې زخمی شو، له هغو زخمونو ټپونو له هغې نه شهید شو. وایي ما نبی علیه الصلاة والسلام نه اورېدلي وو چې یو مسلمان ته مصیبت ورسي بیا دی داسې ووایي انا لله و انا الیه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي هذه واخلفني خيرا منها. یا الله ما ته په دې مصیبت کې اجر و ثواب راکړې او له دې نه ما ته بهترینه بدله راکړې. دا خو دې رانه واخیستل، دا نعمت دې واخیستل، یا الله دې بهترینه بدله ما ته راکړې، له دې نه ښه عوض راکړې. ام سلمه رضی الله عنها وایي کله چې ما خاوند وفات شو ما وایي دا دعا وویله چې یا الله موږ دې تا یو او تا ته واپس کیدونکي یو، یا الله ما ته په دې مصیبت کې اجر راکې او له دغو نعمت نه له دې خاوند نه ما ته بهترینه بدله راکړې. وایي بیا مې ځان سره سوچ وکړو چې د ما له خاوند نه به څوک ښیي. د دې خاوند ابو سلمه و. ابو سلمه واقعا ډېر لوی مجاهد و، اول مهاجر د سده هجرت کړی ده. که چا تاسو نه تپوس وکړي چې اول مهاجر څوک و، هغه دغه ابو سلمه و. او د هغې وجه دا وه ابو سلمه پخوا به مدینې منورې ته څو راتو دلته به تجارت کول. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام اعلان وکړو چې مدینې ته به هجرت کوو، ده ته خو لارې ګودرونه هر څه معلوم و، دی له ټولو نه اول لاړ. نور خلک خو په تردد کې وو چې دا مدینې لار به څنګه وي، ګودر به څنګه وي، لرې به وي، نږدې به وي، هلته به کور څنګه کوم، کلی به څنګه کوم، خلک به څنګه خلک وي، کاروبار به وي نه به وي، څه به خورم څه به څښم. خلکو دا سوچونه کول. دی خو بلد و، دی له ټولو نه اول لاړ. اول مهاجر دا ابو سلمه ده. وایي ما ځان سره ویل چې ابو سلمه نه به څوک بهتر وي. مؤمنانو کې اول مؤمن ده، مهاجرینو کې اول مهاجر ده، د الله په لاره کې څونه جهادونه کړي، په دې لاره کې شهید شو، دې نه به وایي څوک بهتري. وایي سوچ کې مې څوک نه راتلو. وایي بله ورځ مې وړه لاندول آردرتر مې کردم که ګورم د نبی علیه الصلاة والسلام دعوت نامه راغله. د نبی علیه الصلاة والسلام دعوت راغی زه تا سره نکاح کوم. وایي ما ورته ویل یا رسول الله د ما خو بچیان دي او بچیانو سره خو ډېر تکلیف وي او بل زه غوسه ناکه یم. وایي هغه داعي بېرته لاړ نبی علیه الصلاة والسلام کې وویل. وایي نبی علیه الصلاة والسلام بېرته ورته ویل چې بچیان به الله تعالی لوی کړي، له ما او تا نه به بې پروا شي، د خپل کار به شي او د تا غوسه زه به الله تعالی ته دعا وکړم، غوسه به دې ختمه شي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام ورسره نکاح وکړه. ام سلمه د نبی علیه الصلاة والسلام بیبي شوه. هغه دا د دې دعا رښتیا شوه واخلفني خیرا منها، ما ته له دې مصیبت نه بهترینه بدله راکړه. نبی علیه الصلاة والسلام خو یقینا له ابو سلمه نه بهتر و. نو دا به سړی په مصیبت کې وایي انا لله و انا الیه راجعون، اللهم آجرني في مصیبتي هذه واخلفني خیرا منها. دا به سړی وایي. یو بل حدیث شریف ده عائشه رضی الله تعالی عنها نه روایت ده. وایي ورځ د نبی صلی الله علیه وسلم مجلس کې ناسته وم.
وای څراغ مړ شو. په هغې وخت کې خو داسې څراغونه لیټونه نه وو، په یو کنډول کې به تیل اچولی وو، د شارشم و تیل، زیتون تیل یا نور، په هغې کې به یو فلته ودرولې وه، یو سر ته به یې اور کړی وو. هغسې به ما د سړي څادر تاو کوم، دی به وپړېدو مړ به شو، یا چې به سړي وټوخلم مړ به شو. نو وایي خو دغه څراغ په یو طریقه مړ شو. وایي نبي علیه الصلاة والسلام وویل انا لله و انا الیه راجعون. وایي ما ورته ویل یا رسول الله دا مصیبت و؟ وایي بلکل دا مصیبت و. کل ما اساء المؤمن فهو مصیبت. هر هغه شی چې مؤمن خفه کي هغه مصیبت ده. دا سوچ مه کوئ چې مصیبت دې ته وایي د سړي پلار مړ سي، ورور مړ سي، زوی مړ سي، لوی مال ضایع سي. دا خو یقینا مصیبتونه دي، خو دا وړې وړې خبرې مصیبتونه دي. څراغ مړ شم انا لله انا الیه راجعون به وایي، په پښه دې اغزی لاړ شم انا لله و انا الیه راجعون به وایي. لارې باندې روان یې همداسې دې پښه چیش سره ولګېده، معمولي درد یې وکړو انا لله و انا الیه راجعون به وایه. الله تعالی به په دې کې هم تا ته ثواب درکوي. لویو مصیبتونو کې خو بیا وایو چې وایو، په دې ورکوټو کې بیا هم وایو. او دغې کلمې ته انا لله و انا الیه راجعون، دغې خبرې ته دې ټولې ته دې ته استرجاع وایي په اصطلاح دې فقهاو کې. لکه لا اله الا الله دې ته کلمة الطیبه وایي، اشهد ان لا اله الا الله دې ته کلمه د شهادت وایي، سبحان الله دې ته تسبیح وایي. دغه انا لله و انا الیه راجعون دې ته استرجاع وایي. دا په مصیبت رسېدلو کې دې ویل سنت عمل ده. الله تعالی وایي اولئک دغه کسان دا کوم چې په مصیبتونو کې صبر کوي او بیا مصیبتونو کې انا لله و انا الیه راجعون وایي، جزفزه نه کوي، شور ماشور رسوایی نه کوي، دا کسان چې دي علیهم دوی باندې بوي صلواتن. صلوات جمع دي صلاتن ده. صلات په اصل لغت کې دا دعا ته وایي چې نسبت یې وسي بندگانو ته، او چې دې نسبت وسي ملائکو ته، طلب د مغفرت ته وایي، او چې دې نسبت وسي الله تعالی ته بیا احسان ته وایي. دلته مراد جني صلات دی باری تعالی ده، ځکه من ربهم لجانب دی رب دی، نو لدینا مراد احسانات دی. اولئک دغه صابران چې دي علیهم دوی باندې بوي صلوات احسانات انعامات من ربهم لجانب دی رب دی دوینا ورحمه، او دوی باندې بوي رحمت لجانب دی الله تعالی نه. و اولئک او دغه صابرین چې دي هم المهتدون، هم دوی په هدایت باندې برابر دي، دوی هدایت شدگان دي، دوی لاره موندونکي دي. امی صابرین که از هم المهتدون، امیا راه یابان هستند، دوی لاره موندلي ده، په صحیح لاره برابر دي. ولی اده په مصیبت کې شور معشور ونه کو، په مصیبت کې جزه فزه ونه کړه، ګریوانونه یې څیرې نه کړل، ویښتان یې ونه شکول، مخې په څپړاخو ونه وهل، بلکې الله تعالی ته تسلیم سول او هغه څه یې وویل چې هغه الله ورته امر کړی و او هغه نبی علیه الصلاة والسلام سنت طریقه وه. تر همدې ځایه پورې بس ده. عزتمندو له دې نه معلومه شوله چې دا مصیبتونه چې په بندګانو باندې راځي دا د الله تعالی له طرف نه وي، او دا عزتمندو داسې نه وي چې دا الله یو بنده ته جزا سزا ورکوي. دا جزا او سزا نه ده، په دې کې الله تعالی دې بنده ته ثوابونه ورکوي. دا د الله تعالی وایي وبشر الصابرین، صبر کوونکو ته خوشخبری ورکه. ادا وایي اولئک علیهم صلوات من ربهم، نو که چا پلار مړ شي او دی صبر وکړي نو دې ته خوشخبری د الله له طرف نه ده، او دې ته د الله له طرف نه رحمتونه دي، انعامات دي، احسانات دي، او دوی په هدایت برابر دي. نو داسې نه ده چې دا مصیبت په ده باندې د الله له طرف نه کوم عذاب ده. دا سوچ باید سړی له ذهن نه وباسي. مصیبتونه دا د الله عذاب نه وي، دا امتحان وي. په دې کې الله تعالی د خپلو بندګانو امتحان کوي او تر څو دوی ته انعامات ورکړي، په دې باندې احسانات وکړي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الله
زموږ دا درس و تدریس په خپل حضور کې قبول و منظور کې که څه زیادت نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړې یا الله د قرآن او د حدیث علوم هم نصیب کې په هغې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کې یا الله تا د دین خادمان هم جوړ کې دا خدمتونه خپل حضور کې قبول و منظور کې یا الله له مصیبتونو نه مې تا په رحم و فضل کې وساتې یا الله کومه طریقه چې سنت طریقه ده یا الله په هغې برابر کړې دا حاج صاحبان وفات شوي دي دلته نور موږ تاسې یو دوست ولو منزل په نامه هغه هم وفات شوی نور د موږ تاسې خپلوان دوستان متعلقین وفات ټولو ته دعا وکړئ الله تعالی د مغفرت نصیب کړي الله تعالی د قبرونه د جنت روضې وګرځوي خپلوان دوستان به یقینا پې باندې خفه وي هغو ته د الله تعالی د دې مصیبت اجر و ثواب ورکړي الله تعالی د بهترینه بدله په دنیا او په آخرت کې ورکړي او موږ تاسو د الله تعالی په خپل حفظ و امان کې ساتي ظاهري باطني ناروغیو هم د الله تعالی په خپل رحم نه تداوي او علاج وکړي وصلی الله تعالی علیه